بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف اتم نمبر درس دی او د هفت اقسامو بیان شروع دی. په هفت اقسامو کې نن زموږ د هفت اقسامو دریم نمبر قسم به وایو د مضاعف تعریف او قسمونه. مضاعف څه ته وایي انشاءالله اوس په دغه زده شي. په دې کې ګورئ جی د مضاعف تعریف. مضاعف داسې صیغې ته وایي چې دوه حروف اصلي پکې د یو جنس وي. یعنی دوه حروف اصلي پکې یو شان وي. لکه فر، نو دا فر چې دی که نه دا په اصل کې دی فرر، نو دا دوه راګانې پکې یو شانتې دي. نو دا ګوره دا دوه پکې راګانې دي، نو ځکه ورته دوه حروف د یو جنس وایي. دوه حروف د یو جنس دی. نو دا فا پکې چې دی دا فا کلمه ده، دا اوله را چې ده دا پکې عین کلمه ده، او دا دویمه را چې ده دا پکې لام کلمه ده. نو عین او لام دا دوه کلمې چې دي که نه دا پکې د یو جنس دي. نو دا فراره چې دی دا فر لیکلی کېږي. دا یو را چې ده د اولنۍ را مشدد شي او دا د دې را دا راتې بس ختمه شي، بس دا مشدد شي. نو د دې شد مطلب دا دی چې دا حرف دوه ځل دی. نو فر کې دا را ده، نو دا دوه ځل راغلی ده. نو دې کې د یو جنس دوه حروف دي، لکه یو شان پکې دوه حروف دي، دوه راګانې دي پکې. ټیک شوه چې دوه ځل پکې یو حرف راشي که نه، دوه ځل پکې یو حرف راغی. دې کې دا را دوه ځل راله. وګوره دا را چې ده که نه دا پکې دوه ځل راله. نو ځکه وایي دې ته وایي د یو جنس دوه حروف. اوس مده دی، مده دا مده چې دی که نه مده دا اصل کې مده ده. نو ګوره دا دال پکې دوه ځل راغی. نو ځکه وایي د یو جنس دوه حروف چې یو حرف په دوه ځل راشي که نه نو هغې ته مضاعف وایي. نو ګورئ په دې دا میم چې دی دا فا کلمه ده، دا اول دال دا عین کلمه ده، او دا دویم دال دا لام کلمه ده. فعل مدد بروزن فعل، مدد بروزن فعل. نو ګورئ دې کې دوه حروف راله، نو ځکه ورته مضاف وایي. دوه حروف پکې یو شان راله او حروف اصلي دي، حروف اصلي دي، زائد پکې نه دي. نو چې کله دوه حروف اصلي پکې د یو جنس وي، یعنی یو شان دوه حروف وي، که یو حرف پکې دوه ځل راشي نو دې ته وایي چې د یو جنس دوه حروف. د یو جنس دوه حروف مطلب څه دی چې یو حرف پکې دوه ځل راغی. نو دې کې دا دال یو حرف دی، دا پکې دوه ځل راغی. په مدده کې دا دال یو حرف دی، نو دا پکې یو اول دال راغی او دویم دال راغی. نو مده دا دې ته مضاف وایي. نو تا ته اوس وایي مضاف داسې صیغې ته وایي چې دوه حروف اصلي پکې د یو جنس راشي. حروف اصلي څه ته وایي چې د فا یا د عین یا د لام برابر وي. که د فا عین لام مقابله کې وي، یعنی د فا عین لام برابر وي، نو دغې ته حروف اصلي وایي. چې د فا عین لام برابر نه وي نو هغې ته حروف زائد وایي. نو حروف اصلي، نو وګوره دې کې دا دواړه دالونه چې دي دا هم حروف اصلي دي او دواړه یو شان دي، یو حرف دوه ځل راغلی. یعنی دوه حروف اصلي پکې یو شان وي. لکه فر کې دا اصل کې دا فر دی فرر، او دا مده په اصل کې دی مدده. نو دې کې دوه یو شان حروف رالل، دې ته مضاف وایي. مضاف داسې صیغې ته وایي چې دوه حروف اصلي پکې د یو جنس وي. لکه دوه حروف اصلي پکې یو شان وي، یعنی یو حرف پکې دوه ځل راغلی وي. ټیک شوه، یعنی دوه حروف اصلي پکې یو شانتې وي، لکه فر او مده. ټیک شوه. ښه، اوس د مضاف بیا دوه قسمه دي. یو ته مضاف ثلاثي وایي، یو ته مضاف رباعي وایي. ثلاثي مطلب دا دی چې درې حروف اصلي والا ته ثلاثي وایي او څلور حروف اصلي والا ته رباعي وایي. ټیک شوه. نو مضاف ثلاثي چې یاره درې حروف اصلي والو کې مضاف، او مضاف رباعي چې څلور حروف اصلي والو کې مضاف. نو اوس تاسو د مضاف ثلاثي تعریف کوي. مضاف ثلاثي داسې مضاف ته وایي، مضاف ثلاثي داسې مضاعف ته وایي چې په ثلاثي کې، یعنی ثلاثي درې حرفیزې کې درې حروف اصلي چې پکې وي هغه ته ثلاثي وایي، څلور حروف اصلي چې پکې هغه ته رباعي وایي. نو درې حروف اصلي یعنی چې ثلاثي کې دوه حروف اصلي د یو جنس وي. درې حروف اصلي دي چې دوه پکې یو حرف پکې دوه ځل راشي، یعنی یو حرف پکې دوه ځل راشي. حروف اصلي پکې درې وي، خو چې دوه حروف دي د حروف اصلیونه دا دوه حروف دا پکې د یو جنس وي، یعنی دا دوه پکې یو حرف وي پکې دوه ځل راغلی وي. نو دغې ته ثلاثي وایي. ثلاثي کې دوه حروف اصلي د یو جنس وي. لکه مده دا اصل کې دی مدده،
مددا بر وزن فعلا. دا مد په اصل کې دی مددا بر وزن فعلا. او مد دا اسم دی، مد بر وزن فعل. نو دا مد اصل کې دی داسې، مد او دن دا اصل کې داسې دی. ٹھیک شو. نو میم او اول دال ساکن دی، دا دویم دال متحرک دی. ٹھیک شو جی. نو دا مد اصل کې داسې دی بر وزن فعل. نو دې ته مضاف ثلاثي وای. ثلاثي ورته ځکه وایي چې یو پکې میم دی، بل دال دی، بل دال دی، درې حروف دي پکې درې. نو دا دوه حروف پکې یو شان دي، دا یو پکې بدل دی. نو دا دوه حروف پکې یو شان چې دي، یعنی دا یو دال پکې دوه ځل راغلی، دته ځکه وایي چې د یو جنس دوه حروف. د یو جنس دوه حروف مطلب دا دی چې یو حرف یو ټکی هغه دوه ځل راشي، نو هغه ته د یو جنس دوه حروف وایي. او دا حروف اصلي دي او ثلاثي ونه دي، نو ځکه دته مضاف ثلاثي وایي. اوس مضاف رباعي څه ته وایي؟ مضاعف رباعي داسې مضاعف ته وایي چې په رباعي کې، رباعي مطلب څلور حروف اصلي وي، څلور حروف اصلي وي. ټیک شوه. په هغې کې به دوه حروف د یو جنس وي، یعنی دوه به یو ټکی به پکې یو حرف به پکې دوه ځلې راغلی وي. ټیک شوه. نو تا ته وایي چې مضاعف رباعي داسې مضاف ته وایي چې په رباعي کې دوه حروف اصلي د یو جنس وي، یعنی د یو جنس مطلب دا دی دا رباعي دي، څلور حروف دي پکې، څلور حروف اصلي دي، څلور حروف اصلي دي. دا دوه حروف چې دي که نه، دا دوه حروف دا به پکې یو شانتي وي، دا به هم دالي دا به هم دالي، او دا دوه به بدلي. ټیک شوه جي. نو دې ته مضاف رباعي وایي چې دا یو حرف پکې دوه ځل راغلی وي. نو تا ته وایي مضاف رباعي داسې مضاف ته وایي چې په رباعي کې دوه حروف اصلي د یو جنس وي، لکه زلزله. وګوره دې کې دا زا دوه ځل راغله، یو دې ته اول وایي، اول زا، او دې ته ثاني وایي. او دا لام هم پکې دوه راغلی، یو لام ساکن دی، یو ګوره اول زا ده بیا لام دی، بیا زا ده بیا لام دی. نو وګورئ دې کې دا اول حرف او دریم حرف دا یو شانتی دي، او دا دویم حرف او څلورم حرف دا یو شانتی دي. ټیک شوه جي. زلزله بر وزن فعلله. نو ګورئ دوه زاګانې دي پکې، دوه لامونه دي پکې. نو دا دوه زاګانې د یو جنس دوه حروف دی ته وایي، او د دوه لامونو ته د یو جنس دوه حروف وایي. لکه ګوره دام زا ده او دام زا ده، نو یو زا ده خو دوه ځل راغلی، او دام لام دی دام لام دی، یو لام دی خو دوه ځل راغلی دی. نو دی ته مضاف رباعي وایي بر وزن فعلالا. او زلزالا بر وزن فعلالا. په زلزالا دا زلزالا اسم دی، دا د فعلالا برابر دی. نو دا اول زا او دا دریم نمبر حرف دا دویم زا ده، او دا اول لام او دا اخیری کې چې کم لام دی دا دوه لامونه یو حرف دی، دا یو جنس دی. ټیک شوه. نو دې ته مضاف رباعي وایي. مضاعف هغه صيغې ته وایي چې هغې کې دوه یو شان ټکي وي، دوه پکې یو شان حروف راشي، لکه یا به پکې دوه دالونه راځي، یا به پکې دوه باګانې راځي، یا به پکې دوه راګانې راځي، چې یو حرف پکې دوه ځل راشي هغه ته مضاف وایي. چې یو حرف په یو صيغه کې دوه ځل راغلی وي که نه، هغه ته مضاف وایي. چې حروف اصلیو کې یو حرف دوه ځل راشي که نه، نو هغه ته مضاف وایي. ټیک شوه جي. اوس تا ته وایي د مضاف وجه تسمیه، چې د مضاف ته مضاف ولې وایي، دې ته ولې مضاف نوم کې ښودلی شوی. نو وجه تسمیه دې ته وایي، د مضاف وجه تسمیه، د مضاف وجه تسمیه. مضاف ته مضاف ځکه وایي، مضاف ته مضاف ځکه وایي چې د مضاف معنی ده دوګنه، یعنی یعنی دوه چنده کړی شوی. چې دوګنه مطلب دا دی چې ډبل مطلب دا دی چې دوه ځل پکې یو حرف راغلی وي. تا ته اوس وایي په اردو کې وایي دوګنه، مونږ په پښتو کې وایي دوه چند کړی شوی دی. ټیک شوه. نو په مضاعف کې هم دوه حروف اصلي د یو جنس وي، نو ځکه ورته مضاعف وایي. ټیک شوه جي. نو مضاعف دا ګورئ د مضاف یو نقشه راته جوړه کړم. مضاف دا چې دی دا به یا ثلاثي وي، ثلاثي. ټیک شوه. دا به یا ثلاثي وي، او دا مضاف په یا رباعي وي. ثلاثي مطلب دا دی، ګورئ د ثلاثي مثال مثلا ګورئ فره، چې دا په اصل کې دی
را نو دوه ځل پکې یو حرف پکې دوه ځل راغی نو ده ته وایي د یو جنس دوه حروف یو حرف چې دوه ځل راشي نو هغې ته وایي د یو جنس دوه حروف نو فرارا بر وزن فعله فعله نو ګوره دا اوله فا د فا مقابله کې ده او دا فا او فا دا د یو بل ته مخامخ دي نو دې ته وایي دا فا د فا مقابله کې ده دا اوله را او عین دا یو بل ته مخامخ دي نو دې ته وایي دا را چې دا د عین مقابله کې ده او دا دویمه را او لام دا د یو بل مخامخ دي نو دې دویمې را ته د لام برابر لام مقابله کې وایي ټیک شوه چې دا اوله را د عین مقابله کې ده او دا دویمه را د لام مقابله کې ده ٹھیک شو دا د ثلاثي مثال شو په مضاف کې د ثلاثي مثال چې درې حروف اصلي وي فا عین لام چې د فا عین لام مقابله کې وي چې د فا عین لام ته مخامخ وي نو هغه به حروف اصلي چې فا عین لام ته مخامخ نه وي زائد وي نو هغه به حروف زائد هغې ته وایي او په مضاف کې چې حروف اصلي کې دوه یو شان حروف راشي نو هغې ته مضاف وایي او رباعي چې څلور حروف اصلي پکې وي او هغې کې دوه یو شان ټکي راشي دوه یو شان حروف راشي لکه مثلا ګورئ زلزله بر وزن فعلله ګورئ نو دا اوله زا د عین د فا مقابله کې ده دا اول لام د عین مقابله کې دی دا دویمه زا د اول لام مقابله کې ده او دا لام چې دی دا د دویم لام مقابله کې دی نو زلزله بر وزن فعلله زا او فا یو بل ته مخامخ دي او اول لام او عین یو بل ته مخامخ دي بیا دا دویمه زا او اول لام یو بل ته مخامخ دي بیا دا دویم لام او دویم لام یو بل ته مخامخ دي نو دې ته رباعي وایي زلزله بر وزن فعلله نو دا موږ سره د مضاف باسو مضاف څه ته وایي مضاف چې درې حروف اصلي وي یا څلور حروف اصلي وي او یو ټکی پکې یو حرف پکې دوه ځل راشي نو هغه ته مضاف وایي نو د مضاف بیا دوه قسمونه دي یو ته ثلاثي وایي یو ته رباعي وایي مضاف ثلاثي او مضاف رباعي نو ثلاثي هغې ته وایي چې درې حروف اصلي دي هغې کې دوه حروف اصلي هغه یو ټکی پکې دوه ځل راغلی وي یعنی دوه حروف اصلي پکې د یو جنس وي د یو جنس مطلب دا دی چې یو ټکی پکې دوه ځل راشي نو ګورئ دلته فر یا مده نو دا فر په اصل کې فراره دی او مده په اصل کې مدده دی نو دوه دالونه یا دوه راګانې پکې رالی نو دې ته د یو جنس دوه حروف وایي اوس دغه شان په رباعي کې چې څلور حروف اصلي وي دوه حروف پکې یو شان راشي د یو ذات راشي لکه یو ټکی پکې دوه ځل راشي نو ګوره دا زا پکې دوه ځل راغلی او لام هم پکې دوه ځل راغلی دی نو دې ته ځکه مضاف وایي مضاف هغې صیغې ته وایي چې هغې کې په حروف اصلیو کې دوه یو شان ټکي راشي دوه یو شان حروف راشي نو هغې ته مضاف وایي نو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام